دویمه مغضوبون علیهم چې هغوی باندې الله غضب کړی سره د علمه ګمراه شوي او درېیمه ډله وه ضالین چې هغه امیانو ګمراهانو حیرانو پریشانو چې موږ چا پسې لاړ شو. اوله ډله منعم علیهم چې چا باندې الله انعام کړی نو د هغوی بیان یې سوره بقره کې په 5 آیاتونو کې وکړو. د هغوی 5 صفتونه ذکر کړل. یو دا چې په غیبو باندې ایمان راړي، دویم دا چې پابندي د لمونځ کوي، دریم دا چې الله وله کوم مال ورکړی د هغې نه خرج د الله په دین کوي، څلورم دا چې پخواني کتابونو باندې ایمان راړي او قرآن کریم باندې ایمان راړي، او پنځم دا چې قیامت باندې ایمان راړي، قیامت مني. نو د هغوی د دنیا حکم ذکر کړ، اولئک علی هدی من ربهم چې دنیا کې په هدایت دي، او د آخرت حکم ذکر کړ واولئک هم المفلحون چې آخرت کې به کامیابی. بیا دو آیاتونو کې بیان د مغضوب علیهم هغه خلک چې الله په غضب کړی دی چې سره د علم ګمراه شوي دي، یهود کافران. نو د هغوی ذکر یې وکړ او د هغوی صفت ذکر کړه، صفت مذمومه ناکاره صفت. هغه دا که ته ورته بیان کې او که نه کې خدای ایمان نه راړي، ځکه په ضد او عناد باندې ودرېدلي دي. نو ضد او عناد د دوی په زړه باندې زنګ راوستی دی، په ضد ولاړ دي. که ته ورته بیان کې او که نه کې خدای ایمان نه راړي. د هغوی د دنیا حکم ذکر کا، حکم دنیاوي چې دنیا کې اسباب د فهم د دوی د عمل د لاسه بند شوي دي. پس زړونو باندې مهر والی شوی دی، په غوږونو یې مهر والی شوی دی، په سترګو یې پردې راغلي دي. دا مهر دا پردې دا قرآن تعبیر وکړ د هغه زنګ نه چې د ده د عمل د لاسه په ده راغلی و، او د هغې پرون موږ تفصیل کړی دی چې کله ته قرآن تعبیر کوي په زنګ، کله په پردو، کله په تالو، کله وی تالی ورته والی شوي، کله په دیوالونو چې دیوالونه ورته والی شوي، د هغه بد عمل اوس ورته حق نه ننوځي. دنیا کې اسباب د فهم بند شوي دي. او د آخرت حکم ذکر کړ ولهم عذاب عظیم، دی له لوی عذاب دی، الله به ورله عذاب ورکوي. ومن الناس من یقول، د دې ځای نه اوس الله د هغه درېیمې ډلې بیان کوي چې هغوی حیران و پریشان دي. کله یو خوا منډه وی، کله بل خوا منډه وی، نه یو سره دی نه بل سره دی، اواز کوي چا سره شو، د چا ملګري یو. نو د هغوی ذکر کوي چې هغې ته وی منافقان. د دې وجه نه د دې منافقانو ګڼ صفتونه او ګڼ حکمونه ذکر کوي، او د دوی ذکر هم په ډېرو آیاتونو کې کوي، ځکه د دوی نقصان اسلام ته دین ته زیاتو. کافر خو ښکاره کافر و مخالفو، نو هر چا پیژنده. دا منافق چې کله تال را منډه وی، کله بل له منډه وی، تا ته وی تا سره یم، بل ته وی تا سره یم، د ده نقصان دین ته زیاتی. ځکه ساده سړی پیژندی نشي چې دی سم سړی دی او که نه دا بې ایمانه دی، دی اصلاح کوي که دی فساد کوي، د ده څه مطلب دی. نو پیجندل ګرانی نو د نقصان اسلام ته زیاتی.
او ما مخی اصولو کې د منافقانو ذکر کړو چې منافقان څنګه پیدا شوي د دوی مشر څوک وجه سوا تاسو به یادي دا منافقان ځان ته به مؤمنان او کار به کو د فساد کار به کو د کافرو لپاره د دې وجه د منافق تعریف چې کوي وی منافق چاہتا ہوئی المنافق یخالف قوله فعله منافق چاہتا ہوئی چه داغ قول داغ دا فعل خلافی المنافق یخالف قوله فعله وسره علانیته ومدخله مخرجه ومشهده مغیبه ابن جریر تعریف کئی چه منافق آغت شاتوئی چه پٹ د ښکارا خلافی دنه د بهر خلافی پخلی یو سی بزړی بل سی دتوئی منافقو ابن کثیر اغوی نفاق ستوئی ناغوی النفاق اظهار الخیر و اسرار الشر چه ښکارا کئی خیر او پټي شر زړه کې شر او فسادي اپخلی داوي چې زه خیر خوایم زه خیر لټوم زه اصلاح کوم نو دته وی منافق او د دې وجنا د ابن عباس قول نقل کوي حافظ ابن کثیر او هغه وی چه منافقین من الاوس والخزرج وغیرهم مراد دینا اغا منافقان دی که اغا دا اوس قبیلی نو که دا خزرج قبیلی نو که غیر دا دی نو دا دی منافقان ضرر و نقصان اسلام تا زیادو نو نبی علیہ السلام با دا غی صفتون بیانول دا غی نخی بے بیانولے دے دا پارا چھ صحیح مومنان دا غی نزان بچ کی اسے پتہ نہ لگے دا نو پا نخو باندے پی جاندے شی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ یورد نبی علیہ السلام تو وجنوئے نا چھ خلاص شدے موجم اوسط تبرانی کے اتم جلد صفحہ 102 کی آغی اور روایت ذکر کردے چه وجنوینا نبی علیہ السلام ورطوی اکرهو ان یتحدث الناس ان محمدا یقتل اصحابا زیاریگم چه خلق ہوئی چه محمد خپل مرگری وجنی زکر بیا ہوئی مڑا مرگری دے خپل مرگری دے و خپل مرگرو خلاف کئیو خپل مرگری خپا کئیو نو خلق با بیا دا ہوئی نو جنگ ور سرنشو کولے خدا نخی بیوایو دا صفتون بیوایو نو دا منافق صفتون ذکر کئی او چکالتا دا صفتون بیانے نو یو بوئی فلانے یاد کا بل بوئی فلانے یاد کا مطلب دا تا معلوم دے چه دا فلانے منافق دے فلانے منافق دے اب دے پخپلا پیجنی بیا دا منافقانو لس صفتون ذکر کئی لس نخی او نه حکمونه ذکر کئی پدے ځای کې ومن الناس بعض د خلقنا قانون دا دے پختانه وی چې په خمه ناراضی نو نومي ناراضی نومي نالی دغه سے قرآن کریم د دای نوم نالی چې فلانه او فلانه ومن الناس بعض د خلقنا اوز دای صفتون ذکر کئی او دای حکمون ذکر کئی اول صفات ذکر کئی وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ اول صفات پخلے وی منگ ایمان راوڑے دے زلکی ایمان نشتا دویم صفات لفظی معنی برستو کم یخادعون اللہ والذین آمنوا چلول گئی اللہ دا مومنان سرا
دے بطول عمر چل والا سپا خبر بددنی درم صفت فی قلوبهم مرضون زلونو دائی کے دے مرض زڑے گندہ دے زڑے کے مرض پروت دے بیا تفصیل برستو کو فی قلوبهم مرضون زلونو دائی کے دے مرض بل صفت بما کانو یکذبون پر سبب دا آگی چھ دی دروغ وئی طول عمر با دی دروغ وئی دروغ جن بیمانا پینزم صفت وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ کار بد فساد کئی زانتا با مصلح ہوئی نیت بے دا فسادی دروانی دا شری نمبو لگ دی زخیر خواهی کوما زروغا کوما زدا کوما زدا کوما شپاگم صفت وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ نیکانو مومنانو تبد بے وقوف نسبت کئیو صحابہ کرامو تبد بے وقوف نسبت کئیو دے بوئی دا ملقا مقل دی دی پا سیاست نو پوئی گی دا قمقل دی دا بے وقوف دی دی پوئی گی نا وم صفت وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ تا سر باس تا مرگ رہی و غسر داغ ادے بوئی داز دائی پورے ٹوکے کوما مسخرے کوما پچموزے کوما نو تا سر باس تا مرگ رہی بل سر بداغ مرگ رہی تب آئی زمان مرگئے پکینا غبد بلی تا سر بچل والکئی نهم صفت اولئک الذین اشتروا الضلالة بالهدى اولئک الذین اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم گمرائی والی اور ہدایت بپریدی گمرائی والی اور ہدایت بپریدی چھتوہ تا سوچ کے تیلہ گورے کار بیٹولو مرے دغائی گمرائی والی تجارت بپریدی حق بپ ہدایت بپریدی فما ربحت تجارتهم فائدہ ورنکر دیلات دی سودا گیرائی لسم صفات فما ربحت تجارتهم دیبا طولو مرے پا دین تجارت کئیو دین بے تجارت لگر دو لئی بس پا دی با دا کاروباری یا لگا کاروبار دے سدے مدرسہ میں جوڑا کڑے دا کاروبار دے سدے بس پا دین گٹما پا دین خورما کاروبار بے نی تجارت بے کاروباری بس دینی تجارت او کاروبار اب دینی کتاب لور کا کتاب دا سے کتاب دا سے تجارت دے فما ربحت تجارتهم فائدہ ورنکلا دیلا دائی سودا گیرائیو یعنی کار بے سی پا دین با تجارت کئیو دا دین کار کو ما شکر دے چسیم گینی خلقو با دین روان کھڑے اب اسم لائے کہ ناس تے مگینی دا دین با ختم شوے ہو حضرت وجن دین باتے فما ربحت تجارتهم حکمون ذکر کئی دا نخی در تخی او حکمون ذکر کئی اس حکمون شمیریو حکم آیت نمبر 8 وما هم بمؤمنین ندی دا ایمان والا دسڑن ایمان ندی راوڑے
پخلی وی ما ایمان راوڑے دے وما هم بمؤمنین او ندی دی مومنان دزڑنا دویم حکم نهم آیات وما یشعرون او دی شعور نشتا یو دے عقل یو دے شعور عقل پا انسانانو کی شعور پا انسانانو کیوں می پا زناورو کیوں می لگا زناور دے تے پا اوبو پا ڈنگو بو بیانو نزی پا شازور کئی پا اور خیجونو نزی شعور پا گشتے دا منافق دا خرنم بدتر دے دا شعورو نشتے وما یشعرون او دا شعور نشتا درم حکم لسمیات وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ دیل دے عذاب دردناک وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ دیل دے عذاب دردناک اللہ بولا دردمند عذاب ورکی سالورم حکم الا انہم هم المفسدون خبردار دیشدیم دیدی مفسدان فسادی کو گورے نو دکا فسادی دے فساد بدے کئی ٹولو مرے دکار بد فسادی الا انہم هم المفسدون پینزم صفت پینزم حکم الا انہم هم السفہاء ولكن لا يعلمون الا انہم هم السفہاء خبردار دیچ دیوم دی بے وقوفا دا منافق دی بے وقوفا او شفقم حکم ولكن لا يعلمون لیکن دی نپویدن کی دا دی جاہلان دا منافق جاہل دے پہ اسم نپوئی گی ولكن لا يعلمون لیکن دی نپوئی گی وم حکم آیت نمبر 15 اللہ یستہزئ بہم اللہ با سزا دے ٹوک ورکی دی لرا اللہ یستہزئ بہم اللہ با سزا دے ٹوک ورکی دی لرا او نہم حکم وما كانوا محتدین ندی دی بسملار مندن کی وما كانوا محتدین اتیب الکلام کی موتلی کری اشارے کری دی وما كانوا محتدین او ندی دی سملار مندن کی سملار وردن ندہ معلومہ نو لس واللہ نخی ذکر کرے او نوی والا حکمونا ذکر کرلو نصول شٹولو نلس او شلم شیطان دینو مرد آگا مرگری دینو آگے استاز دے بس دا منافق استاز شیطان دے دا غلط کارونا غلط خویونا غلط عادتونا آگے وطخیلی دی نو دا درے میں ڈالے بیان کئی دا زوالینو دا غی صفات مضمومہ اغا ناکار صفتونا او دا غی حکمونا چا دا غی حکم سدے اس ترجمہ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ بعضے دا خلقنا رسول دی چاہی وائی منگا ایمان راوڑے دے پا اللہ باندے وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبَرَدْ آخِرَتِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ وَنِدِدَ مُؤْمِنَانَ اسے پخلے وی من ایمان راوڑے دے یخادعون اللہ دو مطلب دی یو یخادعون اللہ چل والگئی دید اللہ سرا پخپل خیال اللہ سرا خود چل نکی خود دے پخپل خیال اڑم دے اللہ سرا چل والگئی
او څوک ورته محذوف راوباسي نو هغه معنا کوي لکه قرطبي وغیرہ نو هغه وایي یخادعون الله یعنی یخادعون رسول الله چل ولګي پیغمبر دا الله سره والذین آمنوا دا کسانو سره چې ایمان راوړي دي وما يخدعون الا انفسهم دای چل ول نه کوي مگر ځانونو سره وما يشعرون او دای کې شعور نشتا د خدان سره چل ول کوي ځان دوکا کو د منافق کار داده چې به ټول عمر بېمانی کوي چل ول بکوي د مؤمنانو سره قرطبي ذکر کوي فدخل كل من يعمل عملا لأجل الدنيا پدې کې هر هغه څوک داخل دی چې هغه عمل کوي د آخرت د پاره د دنیا کار د دین کوي مقصد دنیا دا عبدالله بن مبارک وی احدث الیه فی الاسلام دی په اسلام کې چل ول شروع کړ فمن امر بهذا فقد كفر چا چې دا کارونه وکړل د دې نه وکړه د کارونه د کفر وکړل حفص ابن غیاث وی یخادعون الله کما یخادعون الصبیان چل ول گئی الله سره لگا چې چل ول گئی د ماشومانو سره سنج بندا د ماشومانو سره چل ول گئی نو دایون الله سره چل ول گئی لگا یو دا غینا په دې ملک مبتدیینو نو مبتدیینو د الله سره چل ول کو او هغه به الله ر جوړ کړی نو چې سړی به مړ شو نو داغه وارثانو ته به وی علی ګور اسقاط ورکي یو خو اسقاط دی چې یو سړی نه مزرو جک ځا شوی دا داغی فدیه راواله او پورا فدیه اجزانو لور کې د موزه دروجه اغا فقهاو ذکر کړی دا جایز ده د مقبرې ځای ته د اورو ضرورت نشته دا نه چې ته مقبرې ته اوسه خو یو سړی مړ شو د هغه نه مونځ روژه قضا شوې ده سړی دی ښځه ده مړه شوه نو د هغې حساب به ولګي او د هغې فدیه به راوالې نو هغه اجزانو له ورکه که مولا عجز دی نو ورکه ورله په هغه کېږي او که مالدار دی نو په هغه نه کېږي نو مه ورکو ورله دا جایز ده اسقاط دی یو دا وه چې زمونږ په دې ملک کې به وي چې اسقاط ورکوي او د اسقاط طریقه یې دا جوړه کړې وه چې صابونه ګوړه چواري پیسې کپڑا نغدي قرآن مجید دا ټول سیزونه به راغون کړل په مړي والو به قرآن مجیدونه راړل ګوړه به راړه صابون به راړه چواري به راړي کپڑا به راړه نو دا به د جنازې ځای ته وړل د دې لپاره چې ټول خلک ګوري چې لږ رانړي دغه بیا به ملامت کیږي نو هر سړی به زور کو چې د بل نه ډیر سخات راړم سې حساب کتاب به نو نه د روجي نه د موز نه د بل څه نه د بل څه نو په مقبره کې چې جنازه به وشوه نو مړی کټ به پروتو او دای به اسقاط په میدان کې خود د مړی کټ به پروتو نبی علیہ السلام وی اسرعو بالدفن
تلوارو کئی بخخولو مڑ زر خخ کئی که نیک بندئی نو خوشحالو تا بورسی او که ناکار بندئی نو چه داغه دا وجه که مذابون رازی نو اغا بند شی زر خخ کئی امام ابو حنیفه رحمت اللہ علیہ مسلک دادے چاگه وی اذا مات المیت فی اول النهار فلا قیلن الا فی قبره وَإِذَا مَاتَ الْمَيِّتُ فِي آخِرِ النَّهَارِ فَلَا يَبِيتَنَّ إِلَّا فِي قَبْرِهِ کله چې مړی په اول درس کې وشو سهار مړی وشو غرمه به نه تېروي مګر قبر کې هو قبر تیاری قبر نه تیاریږي یا ګرانه یا خو مجبوري ده او چې مړی په آخر درس کې وشو شپه به نه تیروي مګر قبر کې ماسخوتن جنازه وکړه زموږ په دې ملک کې شپې به ورته رونولې سهار به مړی شو شپه به ورته رونوله بله ورځ به سهار خښو الله دې په شیخ القرآن رحمتونه ولیږي هغه دا طریقه روانه کړه چې ماښام به جنازه وشوه ماسخوتن به وشوه اوس مړی شپې ته نږدي او صرف پنځپیر کې نه هغه څوک چې زمونږ ملګري نه دي نو هغه هم زمونږ مسله اوس ومنله الحمدلله وی به ځان ته نه پنځپیرې خو الحمدلله مسلې زمونږ منلې ده نو هغه هم مړی ماښام ښخوي ماسخوتن ښخوي نو مړی به پروت نو استادان به چاپېره کېناستل مولیان او چې مالدار به نو دا هغه په جنازه کې به دا غټ غټ پټکي و بلا شی مولیان به او چې عجز غریب به نو دا هغه جنازه کې به جنازې له هم بیا مولانو لکه اسقاط به نه و که نه نو چاپېره به کېناستل نو ګوړه به پرته وه صابون به پروت و چوارې به پرتې وي پکې به کپړه پرته وه دا د استاد موسله وه نو په هغې باندې به قرآن د پاسه ایښی و مړی به کټ کې پروت و قرآن به کته پروت و نو یو مولا به په لاس کېښود او هغه خطبه به وي دا زړې مراحې وګورئ د دې په دې اول کې لیکلې ده دا مال قلیله په خدای کثیره په غبن فاحشه ما تا ته دربخلې دا لږ مال په لویه دوکه خدای کثیره دا پکې لیکلي دي په غبن فاحشه پټ غبن یعنی پټه ډاکه ما تا ته دربخلې نو بل به په لاس کې خود ما قبول کړې نو بیا به هغه بل په لاس کې خود ما چاپېره به وګرځو دا ولې چاپېره ګرځو دا وی چې 10 روپۍ نو چې 10 کسې یو بل ته وبخي راوبخي د دې نه 100 جوړ شي دا 100 شي نو وایي داسې خو ماشوم هم نه دوکه کېږي ماشوم له 10 روپۍ ورکا بیا یې والا بیا ورکا بیا یې والا بیا ورکا بیا یې والا اخیری کې ورته وایي بچې 100 پیسې مې درکړې هغه وایي 10 روپۍ استاد ته ووایه چې په اختر کې سرسایه ده د ټولې محلې نو هغه را جمع کا نو د هغې نه 10 روپۍ جدا کا دا نوره به وایي په محله کې په عاجزانو تقسیم کړو دا 10 روپۍ استاد له ورکوه دا سرسایه قبوله کا نو بیا یې والا نو وایي بیا یې قبوله کا نو بیا یې والا وایي بیا یې قبوله کا نو بیا یې والا وایي بیا یې قبوله کا نو اخر کې ورته وایه استاد دا 1000 روپۍ سرسایه ته قبوله کا ابوی دا زه درته لیونی ښکارم مخله به درله راچولي خپله خو د لاسو نسل درته نه جوړېږي خدای ته جوړې چې الله سره دوکه کې کما یخادعون الصبیان نو دې ته به دایره د اسقاط وي دایره د اسقاط به جوړه کړه شاډوله به جوړه کړه او چاپېره به کېناستل عبدالغفار خان د هغه یو کتاب دی زما ژوند او جدوجهد نو په هغې کې هغه
یو بابی خود د اسقاط طریقہ نو هغه ذکر کړي چې دغسې چاپیره به کېناستل شاډوله به یې جوړه کړه یو بل ته به اسقاط بخه را بخه وی زمونږ امام و هغه یې ورځ راغې چې خان زما د زوی واده دی او ما سره که دې څه امداد وکړه وی ما ورته وی چې یاره دا ته چې په دې اسقاط کې دومره پیسې هلې نو تا سره نشته وی هغه خو بیا موږ تقسیم کو نو ما ورته وی چې مه یې تقسیم وکړم چې ته قبول کړې نو خو ستا شه که نه وی او خو چې نه تقسیم کوم بیا مې وهي وی ما چې ځکه بل څوک مړ شه او اسقاط راغې نو چې تا له راشي نو ته وایه ما قبول کړی ته بل ته مه بخه زه به دې شاته ولاړم وی هغه وی ښه وی فلانې خان مړ شه او د هغه ډېر اسقاط و نو چې هغې دغسې بخه را بخه او د ده نمبر راغی زه شاته ولاړم نو یې ده داسې شاته وکتل چې شته راپسې که نه وی زه ولاړم نو یې ده وی چې زه خو بل ته نه بخم دا مولیان پې را پنډېدل ما چې څه ګوي مسله ما ته ووایي چې یو شی دې چاته وبخه بیا تې اخیستی شي هغه وی نه نو ما تاسو خو ته بخلی دی که نه بیا تې څه هلی الراجع فی الهبة کالکلب یعود فی قیئه چا چې چاته څه شی وبخه او بیا تې هلي داسې دی لکه سپی چې قی وکړي او بیا یې څټي هغه ته مې ویل چې اوسه به دا ټول ستا شه دا مولیان غوسه شو نو دا اسقاط طریقې جوړه کړې وه دایره د اسقاط ده او دا وی ډېره مستحبه ده او مستحبه ده او هغه به یې کوله نو دا مستحبه وه کارها با خلق آری جمله راست با خدا تدویر هیلا کې رواست خلق سره کارونه برابر بیایې دا اللہ سر ہلی والے کمزائی کے رواشو کارہا با خلق آری جملہ راست با خدا تدویر ہیلا کے رواست نو دا ہیلی دسقات بے کولی او دا چلولو شیخ القرآن اللہ دی پر رحمتونو لیگی اگر رسالو لکلا پدے باندے او دا غینو النشاط عن ہیلت الاسقاط النشاط عن هیلة الاسقاط هذا خوشحالی خلاصون د هیلې د اسقاط نه او بیا پاغي باندې شرح ولیکلی شوې او ډېر ځله هغه رساله هغه چاپ شوې النشاط عن هیلة الاسقاط دغسې راجمع به شو او فتوا به یې وکړه د اسقاط نه مني نو یو ځل را جمع شو او فتوی وکړه دنه قرآن مو وایي د اسقاط نه مني او فتوی وکړې نو شیخ القرآن د هغې جواب ولیکه او په هغې باندې رد وکړه او د هغې جوابونه یې وکړل د فرض نه بعد دعا نشته او دا نشته نو شیخ القرآن ولیکل او د هغې الانتصار لسنت سید الابرار اردو جبا کے الانتصار لسنت سید الابرار دا آسان کار نو پاگا دور کے دا ځان نے دا ہیلی او دا بدعات جوړ کړیو یخادعون الله چل ول گئی دا الله سرا داوم دا الله سره چل ول بکو یخادعون الله والذین آمنوا چلول گئی دا اللہ سرا او دا مومنانو سرا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون چلول نگئی مگر زانونو سرا او دای کی شعور نشتا فی قلوبهم مرضون زلونون دای کی دے مرض فزادهم اللہ مرضا یادا فزادهم اللہ مرضا جملہ خبریہ دا یا جملہ دعائیہ دا نو دو معنی دی چه جملہ خبریہ شی نو مانا دا فزادهم اللہ مرضان
زیاتی اللہ دیل دا مرض زیاتی اللہ دیل را مرض ہر روزہ دیا مرض زیاتی گی دیل دی عمل دلاسا اچھا جملہ دعائیہ شی نمانا دا فزادهم اللہ مرضا زیاد دیگی اللہ دیل دا مرض اللہ دے نورم رنزوران کی اللہ دے نورم نا جوڑا کی دا دائی مرض دے دا مرض اللہ دے نورم زیاد کی چھ دغا سے پدے گندونو کے اختی امرشی فزادهم اللہ مرضا زیادی کی اللہ دیل دا مرض ولهم عذاب علیمون دیل دا عذاب دردناک فزادهم اللہ مرضان دا مرض اصل کے دو قسم دے یو مرض دے دا بدن یو مرض دے دا روح لگا انسان دے دو سیزون جوڑ دے یو بدن دے او دویم روح دے نو مرض دو قسم ہے یو مرض بدنی او دویم دے مرض روحانی مرض بدنی دا آغی اسبابی دا آغی نخی دا آغی علاجی لگا یو سڑے دا آغی ٹی بی دا ڈاکٹر لورشی اور دوئی زو بیمار ما ڈاکٹر سے ما لگو گورا ڈاکٹر صاحب چی اگا گوری نو ڈاکٹر صاحب وہ تو استاخو ٹی بی دا دی ٹی بی ڈاکٹر صاحب ورطوئی چی دی وجہ سوا نخی صدا علاج صدے نو اگا وجہ اگا نخا اگا علاج وجہ وطوئی ستارٹو خیو او تا پریز نرکڑے غورد خوڑلی دی او پریز نو کڑے تا تا ٹی بیو لگے دا نخی صدا نو نخا وطوئی چھے تو ٹوخی گی لوگ ٹوخی ہو کوئی ٹوخیو کی وہی تکانو کی دی وین رازی نستاب پیپرو باندے زخم شوے دے دا انخا دا علاج سوے نو کمبائی ٹیکستنی و تولی کی نور سو دوائی و تولی کی اگے علاج چی نو مرض داغی سبب داغی علامہ او داغی علاج دا بدنی بیمارائے حکیم لورشی نو آگا تا وہ از بیمار ما نو چاگے او گوری نو حکیم رگ گنیوی وردوی الگا تا تا خدا تکلیف دے ویدان نا باز دے رگ نیوی او دینا بیماری معلومی رگ نا بیماری نا معلومی گی دا رگ نا صرف دا بدن حرارت و برودت معلومی گی چھ دے بدن کے حرارت دے گرمی دا او دے بدن کی برودت دے یخنی دا بیا دا علاماتو نا حکیم معلومی نو بیماری چھ رازی نو داغے سالور اسبابی یا بیماری رازی دو وجہ دا فساد دا معدے نا معدہ خرابی نو داغی دا وجہ نا سڑے وی پسار میں درد او دا سٹ پٹی میں خوگی گی او دا کی گی او دا کی گی پزوے میں بوٹ دے کل راضی دا وجہ دا ضعف نا چھ باندہ کمزور ای نو پاغ باندی بیماری راشی امیون سسٹم کمزور ای بیماری پی راشی ضعفی نو چه زوان ظلمی نو آغا خیو او چه بوداشی نو هر رو کلوی سٹ سپی می خوگی گی او کلوی سٹ می خوگی گی او کلوی تبا می را دکالتی کمزور شوی ضعفی کلا مرض راضی دو وجه دو کمی دو اخلاطونا
په بدن کې اخلاق دي صفرا سودا بلغم نو پاغي کې کمی راشي یا زیاته راشي کله راځي د وجه د ظلمت نه ظلمت لکه یو سړی هغه غوښه وخوري نو وروسته ورپسې وریجې وخوري نو غوښه زر نه هضمېږي او وریجې خو زر هضم شي نو چې وریجې هضم شي نو هغه خپل ځای ته مخرج ته ځان رسوي او هلته غوښه هضم شوې نه ده نو هغې ورته لار بند کړې ده نو څه چلو شي هغه چې وریجې هضم شوي او هغه مخرج ته ځان رسوي غوښې لار بند کړې ده نو د هغې نه ګیس جوړ شي نو هغه ګیس د ده په زړه اثر وکړي نو په زړه مې بوج دیم چې ډاکټر له لاړ شي نو اول تپوس هغه کوي تا څه خوړلي دي نو چې دی ورته وایي فلانې شی نو هغه پوه شي نو والله زر د هاضمې دوایي ورکړي وایي دی د زړه ټیک دی وایي دا د معدې اثر دی نو هغوی والله دوایي ورکړي ځکه هغه تیاری پړه راغلي دغسې د مرض روحاني اسباب دي روحانی مرض راضی کله د وجه د فساد د عقیده نه کله د وجه د ضعف د علم نه کله د وجه د کمی د اخلاقو نه چې اخلاق خرابي کله د وجه ظلمت د حرص نه نو کله فساد د وجه د عقیده نه راځي چې عقیده کمزوري دا عقیده نی چې الله زما رازق دی الله زما رب دی الله زما مالک د نفع او د نقصان دی نو بد دا عقیده کمزوري نو دی کله یو ته هی کله بل ته هی چې که زه دا ونه کوم نو خورم بس کله د وجه د ضعف د علم نه چې علم یې پوره وي نه او د مبتدیینو بیانونه واوري دا غي تقریر واوري دا غي کتاب وګوري نو ای کمزوري او ضعیف روایتونه موضوعي روایتونه پیش کړي یا د ځان نه عبارتونه ویلي کتاب لیکلی دی کتاب لیکلی علم د دینه نو دی وایي یاره دا خبره خو هم ټیک ده گورا حدیث پیش کو گورا کتاب پیش کو ستا علمونه چې تا داغی جواب کړی چې دا حدیث موضوعی دی دا حدیث ضعیف دی دا عبارت د فقهاو نه دی بل چا وردر نه کړی نو ستا علمونه نو دا خبرې در باندې اثر وکړو کله د وجه د کمی د اخلاقونه چې اخلاق د صحیح نه نو د هغې د وجه نه موحدینو سره ژوند نه تېرېږي نو دی لاړ شي د بدعتیانو سره چې هر څه ته ښه وایي یاره دی ښه دي وی دی هر چا ته ښه وایي دی جنګونه نه کوي جګړې نه کوي نو به جنګ جګړې څه وکړي چې هغه حق باطل نه پېژني نو هغه به حق نو دی به څه کوي دی به د موحدینو ملګرتیا پرېږدي درس به پرېږدي دی به زما دی سره ښیمه خوراک کاک پکې ډېر دی او بس هر څوک ښه دي او بد پکې اډوشتی نه نو دی هغه سره شي کله د وجه ظلمت د حرص نه چې حرص هغه ظلمت پې راشي نو دی رسی شي مدرسه می جوړه کړې ده او دا چلول غواړي او دې له چانده په کار ده او نو اوس که زه وایم چې دا بدعتیان دي دا مشرکان دي نو بیا خو ماله څوک چانده نه راکوي نو هغه حرص پکې راشي نو د هغه حرص د وجه نه دکې منافقت راشي نو بیا دې تا سره هم ملګری او هغه سره هم ملګری ته هم ښه او هغه هم ښه دی او دی بیا منافقت شروع کړي د دې وجه نه قرآن کریم دا اسباب هغه هم بندوي چې د دې اسبابو نه هم ځان وساته
چتا غی تا نزدی نزدی کیگی حرس در کراغی نو بیا بداغی نتیجه دارا اوزی چه تا دا کافرو سر نزدی نزدی کیگی بداتیانو سر نزدی نزدی کیگی نو دا مرض بدر کرازی نو سورہ مائدہ آیت نمبر 52 گو رئی 250 سورہ مائدہ آیت نمبر 52 250 مخینا زی یویات مخینا شروع کم یا ایوہ الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين ومؤمنان يهود ونصارى سر دوستی مکوئی بیا ورپسی وئی فترى الذين في قلوبهم مرض پس وینی باغا کسان چی سنائی کی مرض دے حرس مرض منافقت یسارعون فیم تلوار کئی دعیب مرگرتیا کی یقولون نخشان تصیبنا دائرہ وائی دائی چریگو منگا چو برسی منگتا مصیبت کہ منگا دائی مرگرتیا نکو منگ دائی سران مرگری کیگو منگ دا بمصیبت کی واچائی منگ دا با تکلیف راو راسی نو دے با دا غی سر نزدی کیگی نو بس رو دا غی مرگرشی نو بیا چسو گوتو ایلکت پنپیره زرخو نیم خبر ما خوڑو پنپیر پستر کن دیلی دلے زگا بیا بیمانشیم دارنگی سورہ احزاب آیت نمبر 12 دولسمو گو رئی دا مرض چه رازی دا دی اسباب دی او دی اسباب نزانو ساتا سورہ احزاب یوشتم سپارہ آیت نمبر 12 اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبهم مرضون کلا چوی منافقانو اواغ کسانو چسلون آغای کیو مرض ما وعدن اللہ ورسولو اللہ غرورا وعدن دا کڑی من سرا اللہ پیغمبر دا اللہ مگر دو کی گورا چسلکی مرضو جو سخت راشین دے با بیا خپل مشرط بد نسبت کئی سخت پی راشینو دے بوئی ومن سر دے خپل مشردو کا کڑی دا ما وعدن اللہ ورسولو اللہ غرورا وعدن دا کڑی من سر اللہ پیغمبر مگر دو کی بیا بوئی مالے سکڑی دی مالے سوکل ما دور تکلیب تیر کا جیل میں تیر کا سورہ احزاب کے 2 شمیاتو گو رئی کلا کلا دا مرض دا اخلاق دلا سراشی بد اخلاق دے مرضی دے خزو تا ٹینگے ندے پرادو تا 2 شمیات یا نساء النبی لستن کا حدن من النسائی ان اتقیتن فلا تخضان بالقول کتاسو زان بچ کوئی دے بدنامنا فلا تخضان بالقول نرم خبر مکوئی چی گسا کی چا آوازو کا نرم خبر ورطا مکو فیطمع الذی فی قلبی مرضون زگا کتاسو اور سراب مینا خبرو کئی نو تم باو کیا گا سڑے چس رداغ کیوی مرض دا شاہوتی دا مرض شاہوت تبا دیو جو اور سرا نرم خبر کے چھے تبا زان خور گانے مور گانے اغبا تمس شروع کی فیادما اللذی فی قلبی مرضون تم باو ساتی اغا سڑے
چزړه دا کی مرز وقلنا قولا معروفا وای وینا خا نو کله مرز د شهوتی کله مرز دغه راشي د شهوت کله مرز راشي هذا یوسا او کله مرز د بلس سورہ نور آیت نمبر 50 وګورئ 50 ذات سلوختم شروع کوم وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ سورہ نور آیت نمبر 50 زد 48 نے شروع کوم وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ کلا چراو بلشی قرآن و سنت تا دیده پارا چه فیصلو کی بمیند دائی که اذا فریق منهم موردون ناسا پا یو ڈلا دین اعراض کئی وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ کوي دای لرا فائدہ دنیا ناراضی دیتا پمنڈا باندی چې قرآن کې د دنیا فائدہ را ډېر پمنډا باندې قرآن دی او کتاب دی افی قلوبهم مرض آیا زړونو دوی کې د مرض دا مرضی د زړه کې مرض ده د هرس زړه کې مرض ده د لالچ افی قلوبهم مرض ام ارتابوا ام يخافون يخيف الله عليهم ورسوله بل اولئك هم الظالمون بلکہ دغا کسان هم الظالمون دای ظالمان دا مرضی ظالم دے بل اولئک هم الظالمون بلکہ دغا کسان هم دای ظالمان دارنگی سورہ محمد شپگشتم سپارہ آیت نمبر 20 شلم وګورئ دا مرضی در تخیو چه مرضی او پی جانا شلم آیات سورہ محمد شپگشتم سپارہ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِلَتْ سُورَةٌ وَاِيَا کسان چه پخلے وی منگی مان راوڑے دے آمنو اتکاوے لولا نزلت سورتن اولین رازی او نوے سورت فَإِذَا انزلت سورتن محکمتن وذکر فیها القتال نکالا چه او سورت بیان چی اوی که دا قتال ذکری دا جنگ دا مقابلی ذکری نو دے سکئی رأيت الذين في قلوبهم مرض ونبا کسان چزرونائی کی مرض ينظروا إليك نظر المغشي عليه من الموت تا تبدا سی گوری تباگی دتا مرگ راغلے دتا زن کدن دے چل سخت وقت راشی دے بتا تو یر جہاد پکار دے یر جہاد ضروری دے یر جہاد حکم ہوکا او د جهاد وایا اجه خو چې کله راغې مقراله نو بیا دته ګوره ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت ګوري بتاتا پشان کتو د هغه سړي چې بیوشي راغلی هغه باندې د مرګ تا د بیا ګوري داسې به ګوري ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت ګوري بتاتا پشان کتو د هغه سړي چې بیوشي راغلی هغه باندې د مرګ داسې به بیایي دی به ډېر په بد حالي سترګې به روانې اړوي او وارخطا به وي هسې به تا ته ودی خو چې کله وخت راغی افی الحرب امثال وی افی السلم پا روغا کی دیر دیر مڑنی وفی الحرب امثال النساء اللواتقی چوه جنگ وقت راغی نتباید حیز راغلی تک زیار مخبیدی ولی بیا
او په راته کې به ډېر بادر بادري رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم نو لائق د دیل دا مقام لائق د دیل دا مقام دارنگ دا منافق دے با فساد کئی بس کار بے دا فسادی سورہ آراف آیت نمبر 127 گو رہی اوصل و اجتماع سورہ آراف آیت نمبر 127 يوصل ويجتمع قال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض وإيمان دارو قوم فرعون آیا پریدت موسیٰ علیہ السلام و قوم دده لیفسدو فی الارض دیده پارا چه فسادو کی پزمکا کی گورا فرعون لمسی منافق دے بطول مردہ تبل لمسی او فساد بے مقصدی یو بیاو تلمسی بل ببل تلمسی فساد بٹی راکی لیفسدو فی الارض ویذرک والحتک او پریدی تالرا والیاتک اوستا بندگی دی دا بکار دا منافقین دے بطولو من تا تبل لم سیو کلا بدر تا بادشاہان لم سیو کلا بدر باندی رب اٹھونا کئیو کلا بدر باندی سی آئی ڈی والا اتوئیو دے بخپل کار کئیو کار دا دا دے دارنگی سورہ نمل کو رئی شلمہ سپارہ سورہ نمل آیت نمبر 34 کار دے فساد بیم بیمار دے رزلو آیت نمبر 34 سالور دیرشم قالت ان الملوك اذا دخلوا قرية افسدوها قالت ان الملوك اذا دخلوا قرية افسدوها بادشاہان کلا جدن شیعو کلیتا روان کیا غلرا وجعلوا عزت اہلها ذلہ وکذالک یفعلون داغی عزت منزلی لکی کار دے بدائیو دے با فساد پیدا کئی عزت مند بزلیل کئی سپکائی با نو دے عزت مند و عزت تب اللہ سے چاہیے دا دا منافق دا اگا بیماری دا اسباب دادی او دی دو وجنا پا دے منافق باندے دا زنگ راگے دا اثر راگے نو اللہ وی فی قلوبهم مرضون زرونو دلائی کے دے مرض فزادهم اللہ مرضا نو زیادی کیا اللہ دیل دا مرض جملہ دعائیہ یا جملہ خبریہ فزادهم اللہ مرضا زیادی اللہ دیل دا مرض ولہم عذاب علیمون دیل دے عذاب دردناک بما کانو یکذبون پس سبب داغی چھ دی دروغ ویو دروغ کئیو کذب صفت دا قولم راجی او کذب صفت دا فعلم راجی وینائم دا دروغ دا کارونیم دا دروغ دی جوان دے پا دروغو کے تیر شد دے منافق وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ کلا چویل شدیتا فساد مکوی بزمکا کی قالو انما نانو مسلحون نوائی دی بیشنگم اصلاح کونگیو سمطلبو کار بگئی فساد اور نمبر لگ دیدے اصلاح منوی اصلاح کرو نو تبا پی دوکا کی تبایی رجی دیکھو پر روکا کی راغلے
ادې خو روغه کوي روغه نه کوي دې د هغه پاره کوي دې د هغه پرې لراغله تا ورته کمزوري کوي دې لراغله چې تا ورته راو پرځي دې لراغله چې تا د خپل کار نه پاتې کی دې لراغله غلې شوی دی بل چا تیار کړی او دې لا به را لګلې نو دې وزر وی الګا د امیر او د مامور میانس کی خبرونه ته بروغه کې نبی علیہ السلام جهاد لته او صحابه کرام چغی کی منافقتم نو اغی کی بیمانیم نو آئی کی سکامیم نو دلوی مقام او دلوی حیثیت خلقمو خدا غی نے سستی صرف رالا او غی نبی علیہ السلام سر اللہ نڑل ایسار شو اوزو ورپسیزو رستوزو پدی کی ایسار شو داؤں نا چگینی انکارے کو خو غی پاتی شو پاغی کی حضرت کعب گوندی سڑے ہو حضرت کعب ہلال ابن امیہ مراوت ابن ربیع حضرت کعب آگا سڑے ہو چې نبی علیہ السلام ته مکه کې وی ګټه مدینه تراله مونږ به تعالی ډیر قدر عزت کوو مونږ به تعالی ځای درکو او په نبی علیہ السلام ډیر ماینو خو پاتې شو نبی علیہ السلام چې واپس راغ اعلان یو که وی دا غي نه بایکاټي خبرې به ورسره نه کوي نو دا غي سره یو صحابي خبرې نه کولې تردی چې خپل خوځو ور سره خبرې نه کولې ډوډۍ به ورته کې خدا او خبرې به ور سره نه کولې کله نن زماني مولاوي راځي وي د حضرت کعب د نبی علیہ السلام روان راغلی روغه ولا کو نور څه به روان کړیو ځکه بیا به غلم ډاله جوړولا بل به هم جوړولا نه چې نبی علیہ السلام نه به کوی ور سره خبرې نو هیڅ چا ور سره خبرې نه کولې او غي ودغه سي ګرځیدل تر سوچ نبی علیہ السلام نو ویلی چې سره خبرې کوي دی بس کوي یو کس با غلط کارو کی امیر بووی دی منگ جماعت داوی است دی جماعت دا پارا نقصانی دی نو دی بس کوي یار روغا پکار دا امیر سے بد پلانی روغا پکار دکا منافق دا چه روغا پکار دا چه کم صحیح نو اغا بوئی چه امیر حکم کرده زدیڑو پی جنم نا او چې مخې لور شي او غلاس ورکړي خپل کا مړ لاس تمالو لاس راکې په خپل وسمي نو دې بدله جوړ کی هغه مې دغه دی او دې مې دغه دی او یار داروغه په کار دا یار دا چې روغي کوي دغه بېماني تو ورشه هغه ته او آیا چې غلط کار دې کړی بېماني دې کړی دا توبه وباسه نو چې هغه توبه وباسي د امیر بیا خو خلا که صحیح پوهی چې په دې کې فائدہ شته د جماعت د مابه کې غنینو وته نه دا بېمانه دې ټول عمر دغه څه کوي چې واسه ونرسي بیا به بل موقع ګوري نه به کوي نو جماعت به منظمي او کنه ته په کې بیا میانس کې روغي کوم روغي دکه منافقي دا چې میانس کې ګرځي یار روغه پکار دا روغه پکار دا چې دا وای منافق دغه نقصان په جماعت لا ډیر کوي بیا لکه دې په کې بیا یاد درې مډاله ځان له جوړي یاره مون خدا سي چې مون خدام زمونږ دغه دی واغم زمونږ دغه دی نو دا دغه چې کوي دغه منافقین نو دې چې بیا کله ملامت شي دغه چالو نه چلیږي نو دې بیا ځان خپل کوي نو چې تعالی راشي نو لاس ورکا خوازه دې پی جنم چې لوی دلای منافقي اجه اغل ازینو هغه خدان خو ته باندې پریدین دې بیا دې یوي نه دې مثال بیا یو سړی خیرات کړو نو په یو دروازه لیکلي باب الرجال
اب بل دروازه لیکلی باب النساء روډای ځای ته لارې جوړې کړې وي یو سړی راغی نو هغه د هغه دروازې له چې لاړ باب النساء پې لیکلي دی په شا شه چا بلې له لاړ نو پای باب الرجال لیکلي دی بیا په شا شه نو کله هغه دروازې له ځي کله دې له راځي چوکیداران ناست وو د هغوی ورته خیال و چې درې څلور پیرې د داسې وکړل یو چوکیدار راغی د مټې ونیوه وی ته خو یې د وختي نه سهار نه راغلی او کله هغې دروازې له دی کله دې له ځې دا ولې نو هغه ورته وي دې له لړ شم نو په دې باب النساء لیکلی هغې له لاړ شم نو هغې باندې باب الرجال لیکلی دي او په دې باندې د ښځو دروازه په هغې د سړو نو زما دروازه پکې کوم هغه وی ولې ته وی زه خو نه یوه کې مه نه بله کې مې جړه و دا یې جړه دی نه په باب الرجال تللی شي نه په باب النساء دا منافق نو دی به دکسې روغه کوم او یاره روغه په کار ده یاره روغه کوم یاره د حسن حسین کردار ده د خنسا مشکله ته به وایې سره دغه وکړې مړه جماعت دې کې به دا بیانېږي چې کله مرض او بیماري پکې دې به ځان مصلح ښکاره کوي سوره اعراف آیت نمبر 21 وګورئ 21 قرآن د اصلاح کتاب دی نو چې په دې اصلاح ونه کې نو په څه به کې سوره اعراف آیت نمبر 21 اتم سپارہ سورہ اعراف آیت نمبر 21 وقاسمهما انی لکما لمن الناصحین وقاسمهما قسمونه خوړل دی شیطان دې دواړو ته آدم علیہ السلام او حضرت حوا ته ورته وی انی لکما لمن الناصحین زیما ستاسو د پاره د خیر خواهانو نه زه ستاسو خیر خوایم قسمونه یې خوړل وقاسمهما انی لکما لمن الناصحین قسمونه یې خوړل دی دواړو ته وی زیما ستاسو د پاره د خیر خواهانو نه شیطان خیر خواو او قسم په خدای د زه ستاسو خیر خوایم دا منافق به دغه چل کوي تا ته به زه خیر خوایم او یاره جماعت یو کول غواړي او یاره جماعت منظم کول غواړي یاره دا جماعت کې اختلاف ته وایه کومه ډله کې دا راته اول ووایه چې ته کومه کې د امیر سره د جماعت سره او که نه د امیر مخالفې د جماعت مخالفه په هر ځای یوازې په مرکز کې نه په کلي کې په ضلع کې په تحصیل کې د هر ځای درته وایم چې د امیر خلاف شو دا نه دی ملګری په دې باندې ځان مه دوکه کو که د کلي د امیر خلاف دی او که د ضلع د امیر خلاف دی او که د مرکز دی بیا ملګری نه دی دی به خپل کار کوي خو موقع به ګوري نو چې موقع یې ومونده نو دی به جماعت روانوي د امیر اطاعت دی بیا په هغې کې نور څه نشته وقاسمهما خو زمونږ بدقسمتي دا ده چې په وخت ورته مونږ ووایو نو هغه وخت فیصله ونه کړي د فیصلې دپاره به ټیم ګورئ د فیصلې دپاره به موقع ګورئ چې په موقع د فیصله ونه کړه او وروستو فیصله کې بیا تاوان دی په ټیم د فیصله ونه کړه وروستو فیصله کې بیا تاوان دی د استاد پټکي اور اغوستی و نو طالب وی استاد سره خبرې کول دا خو لږه بې ادبي ده بیا اودسه ورېږه اول اودس کوم
نو لاړ او داسې کو د استاد شملې اور اغستی و اور را روانو دغه کپره یې پاله ده چې اودس وکړه راغی او ډېر په ادب کېناسته محترم استاد جی ستاسو مخکې خبرې کول بې ادبي ده خو تاسو ته یو عرض کومه ده چې څو عرض کوم د استاد کپره یې اور اغستی و هلکه په ټیم فیصله وکړه چې په ټیم او موقع دې ونه کړه نو د دی سي فیصله به وکړي نو دی به یاره ورېږه چې منو یې وکنه منو یې وکنه نو چې کله د ده خپل زړه یې ومني نو بیا به یاره هغه فیصله تا ښه کړې وه نو اوس که ته وایې نو څه تا خو زما ونه منل تا خو خپله زړه دې ومنل اوس ورته ټیک وایې که نه نو چې ستا زړه ومنل نو اوس ورته ټیک وایې ما چې درته وي نو هغه خو ته تا ټیک نه وي که نه نو تا خو زما فیصله نه منلې تا خو خپل نه دې ومنل افرأیت من اتخذ الهه هواه واضله الله علی علم ته خپل خواهش پسې روانې که اطاعت د امیر خو دې ونه که نو دی به یاره جي ستاسو هغه فیصله ټیک وه وایي ستا هغه فیصله څنګه وه ټیک وه که غلطه وه تا خو فیصله بل شان کړې وه که نه وقاسمهما انی لکما لمن الناصحین قسمونه خوړل دي دواړو ته انی لکما لمن الناصحین چې زما ستاسو د پاره د خیر خواهانو نه نو د خیر خواه د یوسف علیه السلام رونه رالل او پلار ته وایي دی من سره ولیږه یوسف علیہ السلام ته وایي پلار ته چې دی من سره ولیږه موږ چکر له بیایو دی به چکر وایي نو پلار ته وایي موږ به دی من سره ولیږه او موږ د ده خیر خواهان یو ارسلو معنا غدا ولیږه دلته زموږ سره سبا وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ او من بیو دلر ساتونگی وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ سورہ یوسف آیت نمبر 12 قالوا یا بانا ما لك لا تامنا على يوسف وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ یولسم آیات سورہ یوسف یولسم دولسم قالوا ادعي یا بانا وازمنگا پلارا مالک لا تامنا لا یوسفا سری تالا چه تمنگا مانا دار نگرده پا یوسف وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ او منگا یو دلر خیر خواهان نو دا خیر خواهانو آئی خو بوتو وجه کوئی تے غرزو نو تب پخلی باد دوی نو دی خیر خواه شه په خولې ووایي زه خیر خواه یم زه روغه کو زه مصلح یم دی مصلح شه چې ته وایې یاره هغه وي داسې نو ارسلوا معنا غدا یرتع ویلعب وإنا له لحافظون ولېږه دلره موږ سره سبا چې سګ اوږي او لوبې وکړي وإنا له لحافظون او موږ یو دلره ساتونکي نو ساتئ تبا گوری وطا منافق خو طول عمره دا بو زه خیر خواه یم او زه مصلح یم او زه تبا هم لگ عقل خدای دار کرده ده کنن تبا هم لگ دیتا گوری یو دال ما پس ایسو کسرال یہ رجی منگا خواهی استرگو ہی اخ کرا استے منگ جماعت غم دے را سراو جماعت پاسا مڑا مائی رکشا تاسا دے جماعت غم دے زما پی کور تالا شوئے دے زمانہ مشر روڑ لا پی زہر ورکڑے شوئے دی وجلے شوئے دے زما پلار پی جیلون تیر کری دی زما پلار پی والا و ٹکول خوڑلی دی ما پسے پا تقریروں کے تماچے راوتی دی جنگون شوئے دی پا بنیر کے پا بلغا کے ما پی خفل زوانی زڑکا زخود یو کم دیر شکالو ظلمون او آغا وخنا گیره تورا و سپینا شو آغا خونه پریوتل نظر کم شو دی جماعت غم ما سره ده که تا سره ده
تاوانونه مې په وکړل، خرچې مې په وکړې، جماعت له مې ترقي ورکړه. تا سره غم دی که ما سره غم دی چې ته جماعت تا سره فکر پاسمه زما چې چا ملګرتیا کې وکړه نو بیا یې ملګري وو. دا تا ته به وایي زه خیر خوا یم، زه خیر خوا یم. دا تا ته به دا ښکاره کوي، خو ته به هم الله د الله عقل درکړی نو ته به هم دې ته ګورې. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ هر یو به وایي زه اشاعتیمه، زه اشاعتیمه. او دا اشاعت د چا دغه نه دی، دا اشاعت زما دی وایه. دا او چې څوک ما سره نو اشاعتي دی او چې نه نو ځینې خپل کار دی کوي. چې بیا دې ځان له جوړ کړي چې څه جوړوي. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ کله چې ویل شي دوی ته فساد مه کوئ په ځمکه کې، قالوا انما نحن مصلحون وایي دی موږ اصلاح کوونکي یو. الا انهم هم المفسدون خبردار دی چې دی هم دی د مفسدان ولکن لا یشعرون لیکن دی کې شعور نشته. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا کله چې ویل شي دوی ته ایمان راوړئ کما آمن الناس لکه چې ایمان راوړی د نورو خلکو. الناس علامه تبری ذکر کوي، دارنګ ماوردی ذکر کوي چې الناس نه مراد دي صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین. النکات والعیون کې ماوردی ذکر کوي مراد نه صحابه. نو معنا دا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ کله چې ویل شي دوی ته ایمان راوړئ لکه چې ایمان راوړی د صحابه وو. قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء وایي دی موږ ایمان راوړو لکه چې ایمان راوړی د بېوقوفو. صحابه کرامو ته د بېوقوفو نسبت کوي. دا منافق دی به صحابه ته د بېوقوف نسبت کوي. یاره صحابه نه پوهېدل، صحابه دا کړي دي، صحابه دا کړي دي، که دا نه وی کړی نو داسې به شوي وو، که دا نه وی کړی نو داسې به شوي وو. ته صحابه نه ډېر هوښیار ډېر پوه هغه الله چون کړي د پیغمبر ملګرتیا له. ان الله اختارني واختار لي اصحابي فجعلهم اصحابي واصحاري. پیغمبر وی الله زه چون کړم او مال صحابه چون کړل، هغه زما مرګري او زما خرګانه وګرځولې. نو صحابه عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ قول حضرت شیخ القرآن اصول سنت کے ذکر کړی چې عبدالله بن مسعود وی من کان منکم مستنن فلیستن باصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم. سوچ تاسو کې اقتدا کوي چا پسیزی نو صحابه پسې ولاړ شي، لأنهم كانوا أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا. حضرت شیخ القرآن اصول سنت کے ذکر کرے لأنهم كانوا أبر هذه الأمة قلوبا زکا غد دی امت دیر پاک زلونو آلیو وآمقها علما او دیر جور علم آلیو واقلها تکلفا او دیر کم تکلف آلیو. دا غی بسی روان چه صحابو بسی صحابہ معیار حق نینو بیا معیار حق بسو کی چه اللہ غی معیار حق گردولی فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. غی معیار حق گردولی اللہ غی امتا وسطا گردولی کذالک جعلناکم امتا وسطا تاسو ما غور امت گردولی. صحابہ کرام اللہ گواہان گردولی دین زیاد ببل سوکی.
وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ کلا چې ویل شي دوی ته خو صحابه هغه بدنام کولی اصل کې دین بدنامو د دین د بدنامولو لپاره چا چې دین راوړی نو هغه بدنامو کله چې ته د جماعت کار کې د توحید او د سنت کار کې نو دې چې د هغې خلافي نو دې به تا بدناموي د دې لپاره چې دې دا کمیشن پیش کوي چې دا بدنام شي نو دې به تا بدناموي او د هغې دپاره به دې بیا هیلې والې جوړوي د دې وجه نه عبدالعزیز فرهاري لیکلي دي عبدالعزیز فرهاري هغه لیکلي څلورمه صفحه مرام الکلام کې هغه وایي لمن فرقت دولة المجوس عن فارس تشاور بعض الشياطين في افساد الاسلام فحدثوا القول بان الصحابه ظلموا اهل البيت کله چې د ایران نه د مجوس سلطنت ختم شو نو هغه وی چې اوس د مسلمانانو مقابله د اسلام مقابله ډیره مشکله ده او ګرانه ده ځکه فارس ایران او دغه علاقه وه په دې کې مجوسو نو هغه وی اوس مقابله ګرانه ده نو هغه یې څه وکړل فاحدثوا القول بان صحابه ظلموا اهل البيت هغه په صحابه الزامونه شروع کړل چې هغه په اهل بیتو ظلم کړی دی او دای کړی دی او دای کړی دی چې صحابه بدنام شي نو به دین به بدنام شي دیم چې جماعت د رواني نو ستا امیر او ستا مشر به بدنامي د هغې خلاف به پاپیګانډه کوي وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ کله چې ویل شي دوی ته ایمان راوړئ لکه چې ایمان راوړئ صحابه کما آمن الناس قالوا انؤمن كما آمن السفهاء وای دی موږ ایمان راوړو لکه چې ایمان راوړئ بېوقوفو صحابه ته بېوقوفو نسبت کوي الا انهم هم السفهاء الا حرف تنبیه راړ خبردار ویکشا وی پی جنا انهم هم السفهاء دی چې دی دی بېوقوف ولكن لا يعلمون لیکن دی نه پوهیږي وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا کله چې مخامخ شي د هغه کسانو سره چې ایمان راوړی دی وایي دی موږ ایمان راوړی دی مؤمنانو څخه راشي نو هغوی ته وایي زه ستاسو ملګری یم او زه مؤمن یم وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ او کله چې لاړ شي د خپلو مشرانو څخه شیاطین د دوی هغه مشرانو ته وایي قالوا انا معاكم وای دی منگا تاسو سره یو چغی څخه لاړ شي تاسو سره یو او چې تاسو څخه راشي یره چې زه خو ستاسو ملګری یم موحد یم او توحید منم او موحد یم تا سره ستا ملګری دی پخوا وایي هسې مثال دی وایي د غوانو او د مارغانو جګړه وه د څارویو او د مارغانو جګړه وه نو په دې کې یو شی و چې هغې ته موږ خاپیرک وایو خفاش نو چې مارغان به زورور شو نو هغه به هغې له منډه کړه زه ستاسو ملګری یم ځکه تاسو هم الوځئ او زه هم الوځم ځکه الوځي او چې څاروي به زورور شو نو هغوی له به یې را منډه کړه نو هغوی ته به یې زه ستاسو ملګری یم ځکه تاسو هم بچو له پای ورکوئ او زه هم بچو له پای ورکوم تاسو هم څښئ کټې راړئ موږ هم بچي راړو هغه نه اچوو نو زه ستاسو ملګری یم نو چې یو ډله زوروره شوه نو دی هغه زورورو له لاړ چې زه خو ستاسو ملګری یم نو هغوی ورته ویل نه ته خو د هغوی ملګری
نو هغه راوشاړو نو چې هغه له لاړ نو هغه ورته وی ته خو زموږ ملګری نه وې که نه ته خو هغه له هم ډېزر وکشه نو هغه هم وشاړو نو اوس وایي د ښاپیرک دپاره د ورځې ځای نشته نو د شپې الوځي موږ ورته ښاپیرک وایي تاسو څه وایي د شپې الوځي او چې ستړی شي نو ملګری شته نه چې هغه سره سملي نو دی چې سملي نو خپې بره کي دغه ته خپې واچوي سر یې کته یي خپې بره یي الټا ملاستي ځکه چې ملګری نشته وي دا خو ما ځان سره زیاتې کړی دی نو یې خپې بره یي سر یې کته یي دا منافق دی به بیا دقسې خپې به بره یي سر به یې کته یي هغې به نه د یوې نه به د بلې بیا نه به تا سره یي نه به هغه سره یي الا انهم المفسدون ولكن لا يعلمون الا انهم السفهاء ولكن لا يعلمون واذا لقوا الذين امنوا قالوا آمنا کله چې مونږ چې مؤمنانو سره وایي مونږ ایمان راوړی دی او کله چې لاړ شي د خپلو مشرانو څخه وایي مونږ تاسو سره یو انما نحن مستهزئون بېشکه مونږ ټوکې کوونکي یو د دوی پورې یاد ساته منځ کې مه واقع کېږه کمزورې ډلې سره یې خو د ډلې سره یه ملګرو سره یه او که ځان دې درېیمګړی که ټول عمر به دغسې پاتې بیا تاسو وګورئ کوم سړی چې منافقت کوي چل ول کوي نو چې کله راته وي خو ټیک ده خو چې سخته راشي یو وایي دا خو مړه د هغې هغه دې ملګرتیا وکړي که نه بل وایي د هغې هغه دې ملګرتیا وکړي که نه نو بیا یو ملګرتیا نه کوي ملګرتیا چې کوي نو په کلکه کو بیا ولاړ یې ورسره دا مې ملګری دی زه ورسره یم که سخته ده او که راته ده نو ټیک دی یو وخت کې به سخته وي بیا به راته راشي خو ستا عزت به نه خرابېږي او کله چې تا ځان درېیمګړی که نو ته هېڅ ملګری به دې نه بیا دغسې به مثال به دې د خنثی مشکل وي نه به دې په سړو کې بیا حسابوي نه به دې په ښځو کې حسابوي الله یستهزئ بهم لفظي معنا خو دا ده چې الله بس ټوکې وکړي دی پورې نو الله یستهزئ بهم الله به ټوکې وکړي دی پورې نو الله ته مستهزئ ویلی شي یستهزئ بهم خو ویلی دی مستهزئ ورته نشي ویلی د الله صفتونو کې مستهزئ نشته قانون دا دی چې کله کله تعبیر کوي د سزا د فعل نه په فعل سره تعبیر کوي د سزا د فعل نه په فعل سره دلته د سزا د استهزاء نه تعبیر کو په استهزاء و چې ته معنا کې نو شیخ القرآن به معنا داسې کوله الله یستهزئ بهم الله با سزا د ټوکو ورکړي دی لره الله یستهزئ بهم الله با سزا د ټوکو ورکړي دی لره دی خو ټوکې کولې الله یستهزئ بهم الله با سزا د ټوکو ورکړي دی لره امام نصفی رحمه الله هم دې معنی ته اشاره کړې ده الله یستهزئ بهم الله با سزا د ټوکو ورکړي دی لره امام نصفی ذکر کړی ده وګوره یو خبره ده منګه د تفسیر مدارک نه د امام نصفی نه ده زده کړې دا خیانت نشو کولی چې زوام چې فلانې تفسیر دا وایي فلانې دا وایي موږ د شیخ القرآن نه زده کړې ده الله دې پرې رحمتونه ولیږي هو د هغه د معنی تایید د هغه د معنی ځای هغه خیلی شو
خو من دا غنه ذکر دا اللہ یستعذو بهم اللہ با سزا ٹوک ورکی دی لرا دی غٹوکے او مسخری گولے اللہ یستعذو بهم اللہ با سزا ٹوک ورکی دی لرا او کل تعبیر کئی دا سزا دا فیل نمبر فیل لگم دی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 194 میں اگو رہی یوصل سلور نبی الشهر الحرام بشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم چاچ زیادے ہوگا بتاسو فاعتدوا عليه نو سزا دا زیادی ورگئی دلا دانا چه تاسو پہ زیادے ہوگئی زیادے کو اللہ میں نکڑے دے زیادی نے کو اللہ منع کرے دا ندل دے مانا سے فاتدو علیہ بمثل ما تدا علیکم سزا دا زیادی ورگئی دلا پشاند آگا چھ زیادے کرے دے پتاسو دارنگ دل دے تعبیر کئی دے سزا دا فیلنا پا فیل اللہ یستعذو بهم اللہ با سزا دا ٹوک ورگی دیلا وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ پریدی دی لرا پسر کشود دی کی حیران و پریشان یعمہون یو دا عمہا پزیادت دی سرا عمی ویڈوندوالی تا او چه عمہا شی پزیادت دی نو دا لگ نور زور پا مانا کی پیدا کی نو بیا مانا پریشانی پستر گوڑوندی پریشان نی خو کلا کلا پستر گوڑوندی پریشان ہونی چکم خوا لارشم چرتا لارشم نو یا مہونی ہوئی چه حیران و پریشان دی چی چاپ سے لارشو کم خوا لارشو اللہ یستعذو بهم اللہ واس زالتو گورگی دیلا ویمدن فی طغیانہم یعمہون پریدی دیلا راپ سرکشود دی کی حیران و پریشان دا سے حیران و پریشان بیو نبد یبیو نبد بلے دا منافق دا سے حیران و پریشانی بیا اولئک الذین اشتروا الضلالة بالهدى دغا کسان چی دی اول مانا زکون لکیما دغا کسان چی اشتروا الضلالة وای غستا گمرائی بالهدى پہ ہدایت نو اغستل خدا سی چه تاس غی اوشے دے غور کی او بل پشے پہ والے لگتوا اشتریت الفرس بالدراہم ما واغست اس پر روپو باندے نو سا مطلب ما سخا پا جیب کی روپائی وے نو ما دا ورکڑی زید لا اغا سر اسو نو اغا دا اس پڑے راک مالا اشتریت الفرس بالدراہم ما پیسے ورکڑی اس میں تے نواغس نو دلتا جو اشتروا دلالت بالہدا واغستا گمرائی پہ ہدایت نو سا مطلب دسرا ہدایتو نو داغا ورکا گمرائی پہ واغستا دسرا خود سرنا ہدایت نو وماؤں بالمومنین نو اصل کے اگا لازمی مانا بدلتے مراد دا سرے چی اوشے علی اگے خوخی نو اگا علی نو داغید آغستو کل داسی چیو شے ورکی بل پہ والی کل کل دوسی زپراتی نو یو تے نغاوچت کی زکا آگے خوخی دوسی زنہ پراتی یو تے نغاوچت کی زکا آگے خوخی نو دلتا بمانا دا کے اولئک الذین اشتروا الضلالة بالهدى دا کسان جی خوخے کا گمراہ لرا پا مقابلہ دا ہدایت کی
هدایت او گمراهی دو سیزه مخامخو د هدایت پری خود گمراهی واغستا د دې وجه مفسرین معنا کوي لکه تاویلات اهل سنت کې ماوردی معنا تاویلات اهل سنت کې معنا کوي دارنګ ماوردی معنا کوي اولئک الذین اشتروا الضلالة اختاروا الضلالة بالهدى دا کسانی چې غوړه کړه گمراهی په مقابله د هدایت کې هدایت پرې خود گمراهی را واغستا فما ربحت تجارتهم فائدہ ورنکړه دایلا د سوداګیرای تجارت ورته وي زګا دغه تجارت لا کول کنه دغه په مال ګټه کنه دیني ذریعہ د دنیا ګرځولو وا نیلو سائرین فی طبقات المفسرین کے شیخ القرآن دا مفسرینو تاریخ لکلے دا غی حالات دا نبی علیہ السلام نروالی تردی زمانے چه سور مفسرین دیر شوی دی دا غی حالات لکلی دی ذکر خلق باوی تفسیر لکلی دی دا پتا باوتانو ہے چه تفسیر چا لکلے تفسیر کو شیعہ هم لکلے و روافظ هم لکلی و اہل سنت والجماعت هم لکلی و ندوائی تفسیر کی آغلی دی دا بے نکاتل چه دا تفسیر چا لکلے شیخ القرآن پا طبقات المفسرین کے دا مفسرین و حالت خود چه دا تفسیر دا دی قبیلی دے دا دی دے دا دی دی دا حیثیت دے او اغا عربائی کیو بیا اغا اردو کی ترجمه شو او ما چاپ کو دو زلا چاپ شی ختم شی اسے اسو نسخی کے پاتی بگنی ختم شوئے بیا چاپ کو الگواری پائی کیا عورت شیخ القرآن دا عبداللہ ابن مبارک با تاریخ کی لکی چاگا وئی ہے یا جائل العلم لہو بازیا تستاد بیا اموال المساکین شکل داغ مرگر ابن علیہ اوغا وزیر مال گردے دلے وزارت و تاوالا شو عبداللہ ابن مبارک و تخطو لکو یا جائل العلم لہو بازیا تستاد بیا اموال المساکین و علم نا دی باز جوڑ کے او بدید مسکنان مالون اخکار کے احتال دلی دنیا ولی زینتها بحیلتن تذہب بالدین دو دین نا دی چل دی جوڑ کے او بدید باندی دنیا گٹے اینار فسرد منونن بیاباد ما کنتا دوان للمجانین وطل لیوانو دوائیوی اس مخفل لیوانے اگرزی دی این روایاتو کفیما مزا عن ابن عون و ابن سیرین ستاغ روایات سشو چل ابن عون ابن سیرین نا نقل کول چل دین ذریعہ دنیا مگردو این روایاتو کفی سردها فی ترک ابواب سلاتین اگر روایات سشو تا دا بادشاہانو پا دروازوں کی پرے خودلے چھ دین ذریعہ دنیا مگرزوئی ان کل دا اقرأتو فضا باطلن ظل حمار العلم فی الدین او گتوائی پا ما باندی زور شدے زی بزور وزیر مال گرزولے ما ظل حمار العلم فی الدین نو دا علم خروے پا خطو کی انخطی سیر و علام النبلا کی امام زہبی دا ترجمہ کی ذکر کری او دغه صفات و صفحہ کی ابن جوزی ذکر کری طبقات المفسرین کی عورت شیخ ذکر کری ان قلتا اکرے تو فضا باطل ظل حمار العلم فی الدین مورخین ذکر کری چکل دا اکتل بکا واستعفا وقال والله نصانی اخی نو ابن علیہ پا جڑا شو او استعفاء ورکا
وی قسم په خدای ما ته زما ورور ډېرې ښې خبرې کړي دي نه کومه وزارت هغې پرېښوده او راغې و تا د دین نه تجارت جوړ کړ فما ربحت تجارتهم فائدہ ورنکړه دی لا د دی تجارت فائدہ ورنکړه دی لا د دی سوداګرۍ وما كانوا مهتدین او نه دي سم لار موندونکي سم لار یې نه مونده په غلطو لارو باندې روان دي د ظالینو د منافقانو صفات مذمومه ذکر کړل او دا غي حکمونه ذکر کړل او د دې ذکر زیات وکړو د کافرو بیان په دوه آیاتونو کې کړو او د دې بیان په زیاتو آیاتونو کې وکړو دا غي یو صفات او حکم دوه حکمونه ذکر کړو د دې لس صفات مذمومه او نه حکمونه ذکر کړل ځکه د دې نقصان او د دې فساد اسلام ته زیاتو تفریح